الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا الله ډېر احسانات دي. اسلام ایمان د مؤمن د پاره د نجات سبب او ذریعہ ده او دغه ایمان او د اسلام تقویت دارومدار په اعمالو دی چې څا عمل زیات وي دغه ایمان قوي چې څوک د ګناهونو نه ډېر ځان ساتي دغه و ایمان کی تقویتی چې کله سړی عمل صالحه کم کوي د ایمان کی کمزوری او چې کله یو سړی ګناهونه کوي هم د ایمان کی کمزوری اگر چې نفس ایمان وسره دې داسې مثال لې چې د ترانسفارمر نه بجلی د هر چا کتلې ده خو د چا تاره قوي دی دای کړه بجلی پول او برابر زی او د چا تارونه کمزوري دي ناغه په لاره کې سوي او بجلی کمزوري نو بلپونه هم ډیم لګي نو هغه پیدا نه کوي کما چې د بجلی صحیح پیدا دا نه رسي اگر چې نفس بجلی د دای کارشتا یو سړی کې با نفس ایمانی خو الله چې کوم ایمان غواړي هغه ایمان نه دی کوم فائدہ چې د ایمان دا هغه ایمان تا کې نشته نو د دې د وجه نه د ایمان سره عمل صالح ضروری دی عمل صالح کې کوشش ضروری دی د ګناه نه ځان ساتل ضروری دی یو سړی ګناه کوي په هغه باندې دا وخت تیریږي
یو زنانه ګناه کوي هغه باندې دا وخت تیریږي او یو نارینه او زنانه ګناهونه نه کوي او د الله عبادت په صحیح طریقه کوي کوم وخت کې د الله حکم متوجي شي بس هغه کوي هغه هم دا ورځ او شپه تیریږي دا ځواني او بوډاتوب او دا ماشوموالی په ګناهګار هم راځي او دا د الله په دوستانو هم راځي حالات د انسان بدلیږي را بدلیږي دا ګناهونو والا باندې بدلیږي دا نیکانو باندې بدلیږي په نیکانو باندې الله لږ ډېر حالات راولي دې دپاره الله مقرب بنده جوړوي نږدې کوي الله ځان طرف ته یې رابلي لږ نو عمل صالحه دا ضروري دی ایمان تقاضا دا ده چې موږ ایمان په تقویت درجه کې اعلی دی چې کله زمونږ عمل صالحه کې قوت ډېرو د ګناه نه بچ چې د سړي ایمان داسې درجې ته رسېدلی دی چې د ګناه نه دا سړی نشي بچولی نظر دی غلطی استعمالیږي حرامو ته دی ټینګېني پردي مال والو ته نو ته به په نوم باندې مسلمان یې اوسې به داوام کې د اسلام خو الله چې کوم اسلام ایمان ستانه غواړي هغه اسلام نه دی قرآن کریم کې الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به دسی ایمان چې صحابه او څنګه راوړل الله وایي دنیا شاته گزارلې ده آخرت را مخکې کړي د دنیا عمل رسته کړي د آخرت عمل را مخکې کړي د فردي حقونو نه ځان ساتلې د چاقي د دنیا نه د ځان سره دی وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې جنازې ته کله مخکې کېدلو د الله نبی به دا خبره کوله چې په دې سړي خو قرض نشته دا زما کوم صحابي چې مړ دی د خو پردی حق په ځان پسې نه دی راوړی دا د الله د پیغمبر اولین تپوسونو کې اولنی تپوس به رسول الله به دا د جنازې په باره کې کاو چې پردی حق چېرته وینیسي الله نه معاف کوي دا سړی نو چې حق به پیدا چا نه رسول الله سلام به جنازه وکړله چې د چا حق به په د الله پیغمبر به تپوس کا او مال شته دی چې دا حق ادا کړي نو چې دنیا به پرېښې وه او حق به ادا کولو بیا به هم جنازه پې کوله خو چې څه به نه او پردي قرضونه به یې په ځان اړولي رسول الله به وایي زه په دې جنازه نه کوم دا د مخلوق مجرم دی دا به د الله مجرمي حدیث کې راځي من لم یشکر الناس لم یشکر الله یو سړی د انسانانو احسان نه مني دا د الله هم نه مني دا باندې خو الله ډېر نعمتونه کړي دي چې تا معمولی دنیا کې د سره چا ښېګړه وکړه او ته احسان فراموشې او د هغه نه احسان دا پټې او دا د هغه شکریه ته نه ادا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې سړی د الله شکریه هم نه ادا کوي شکریه مطلب دا دی د عبادت به نه کوي د الله د نشنې وجود له راوستی دی صحت یې وله ورکړی مالونه یې ورکړي دا الله حقونه هم دا سړی به وایي نو دا د ایمان تقاضا ده چې د الله حقونه ونه وي د مخلوق حقونه چېرته ونه وي د هغه کارونو نه به ځان ساتي چې هغه مهلکوي انسان تباه کوي انسان علاقی رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم درې کارونه بنه کوي دا ایمان ضایع کوي او د الله نبی وی درې کارونه بنه کوي دا جهنم واجبوي او د الله نبی وی درې کارونه بنه کوي دا په ایمان کې ضعف پیدا کوي کمزوري پکې پیدا کوي ا درې کارونه د الله رسول خودله او د الله نبی وی درې کارونه وکړي چې الله دله جنت درکړي او درې کارونه وکړي چې الله محبوبان جوړ کړي او درې کارونه وکړي چې الله دنیا او آخرت برابر کړي
نو درې کاره د هلاکت خودله چې د دې نه ځان بچوي او درې کارونه د نجات خودله چې دا کوي. صحابه د الله رسول د نجات کارونه سدي چې منګه هغه کارونه کو چې د الله په دربار کې منګه خلاص او منګه نجات به موجود. نو د الله نبی وتوي اول با د الله نه یې کوي هم په خلوت کې هم په جلوت کې، یعنی چې ځان له هم د الله نه یریږي او چې کله د خلکو په مجلس کې هم د الله نه یریږي. دا ولنه د نجات عمل دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یا غسړې د الله ډیر بدیش چې د خلکو په مخ کې متقی او پر چې دینو دا ضرری، یعنی خلکو ته ځان دومره تقوادار کارا کړی دی او نور شر مخ دی چې په چای وز بریږي خوري. دا د قیامت نه خم ده. د الله نبی زما امت کې به یو طبقه پیدا شي د خلونه به نرمي، د لهجونه به نرمي، د اخلاقونه به نرمي، خو د دوی زړونه به د شرمخانو نه بدتري. لکه نه به د الله په حق اسره کوي، نه به د مخلوق په حق اسره کوي، نه به د مسلمان په این اسره کوي، نه به د مسلمان په بیزتی اسره کوي، نه به د تورسری په بے احترامی اسره کوي. بچې موقعو ته ملاوېدله دا به نقصان کوي. نو رسول الله فرمایي چې د الله یېره قرآن کې ملاوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ایمان والاو د الله نه ویریږئ خو ګوره د ویرې حق هم ادا کوي. د ویرې حق څه دی چې ته په جومات کې په کم کیفیت د ګناه نه ځان ساتي، لاس د ګناه نه پاک دي، سترګې دې پاکې دي، ژبه دې پاکه ده، غوږونه دې پاک دي، دماغ په جومات کې د الله تابعدار وای چې ته د جومات نه ووتلې او بهر مجلس له لاړې او څوک پکې نه و او ځان له کمره کې کېناستلې او څوک نه و او ته په ګناه کولو ښه قدرت لرې بیا هم نه کوې چې یاره زه د الله نه یېرېږم. دې ته د الله ویره وایي. اصل تقوا دغه ده. صحابو کې تقوا دا وه. لکه عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځي باندې تېرېدلو، یو محله باندې ګش کا، یو زنانه وه د هغې لور وه او هغې شوده خرڅول او دې لور ته یې ویله اوبه پکې واچوه. نو هغې لور یې وویله وی یاره عمر به خبر شي. هغې له عمر خو دلته نشته. نو ویل خو عمر نشته، د عمر رحم خو شته. عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېده او هغه زنانه د هغه لور سره د هغې بیا د بچي سره او یا د نوسي سره نکاح وکړله. د هغه نه عمر بن عبدالعزیز پیدا شو. دا امیر المؤمنین فی الثانی و. د حدیثو دا کتابونه نه، بخاری او دا مسلم او دا کتابونه مدون چې شو دا کتابی شکل اختیار کو. په دې کې اهم کردار د عمر بن عبدالعزیز دی. د علما را جمع کړل ویل انی خفت ذهاب العلم، ویل زه یېرېږم علم ضایع کیږي. ویل دا د پیغمبر خبرې لیکل غواړي. علما یې کېنول، ابن حزم ظاهري کېناو، ابن شهاب زهري کېناو رحمهم الله. دا غټ محدثین او دا هغه زمانې عالمان ډېر لوی او حکم یې وکړ ویل تاسو کېنئ او دا کتاب دا حدیث د پیغمبر ولیکئ. دا دومره لوی خدمت دی چې الله اغستی. دا ولی دا حلالي خلقو د الله ویره پکې وه. نو دا الله ویره ګوره دا اصل کې پیدا ځان لوالي کې ورکوي. بخاری کې روایت دی یو سړی خپل عمل داسې عمل الله ته پیش کو ګیر شوی و، سخت ګیر و، او هغه صرف دا عمل الله ته پیش کو چې ربه یو زومه او یو پردی زنانه وه او ما د هغې سره د ګناه اراده وکړله او هغې ما ته وویل چې اتق الله، د الله نه ویرېږه او دا خو حرام کار دی او ما ستا د یېرې الله ګوره دا ګناه پرېښې وه. ګنې زه په دې ګناه قادره وم، ما دا ګناه هم شوه کولی، نه چا زه لیدلم
خو ما تا زنانه ویل چې د الله نه ویرېږه زه ویرېدم الله کو دا عمل مې تاله کړی یم زما نه دا مشکلات درې کا بس هغه عمل د الله دپاره وایسته مشکلات ختم شو نو ګوره د الله دپاره چې کوم عمل وشي هغه زیم نیسي اولیاء چاته وایي د الله دوستان محدثین وایي د الله دوست هغه سړي ته وایي چې د الله نه په خلوت کیریږي ابو ذر غفاری ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو ذر ویل ځان لکینه او په خپلو ګناهونو وجاړه د دې نه د الله په نس غټ عمل نشته چې سړی ځان له ناستي او د سترګو نه په ګناهونو اوښکه توی شوه ویرېده ویې ژړل چې ما ګناهونه خطایانې کړي دي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دې نه لوی عمل د الله په نس نشته او داسې سترګه او بدن دا په جهنم باندې الله حراموي چې د الله د ویرې ته نه اوښکه توی شوه په جهنم داسې بنیادم حرام دی دا جهنم ته نشي تللی یو تابعي وایي یو ځل زه د شپې لاړم جومات ته په کوفه کې اول ته یو نیمه شپه وه تورتم مو څوک نه ښکارېدل او د جومات په یو ګوټ کې چغې خیږي او وایي دا خبره کویه چې یاره به زه ستا ډېر غټ ګناهګار بنده راغلی یم او ته ما ماف که کو تا زه ماف نه کړم نو زه به تباه او برباد شم وایي چې زه خواته ورنږدې شوم د رسول الله صحابي و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورنه هغه خلک دی چې دی له په دنیا کې د جنت زیری راغلی دی ته خو پیغمبر ویلی دی چې ته جنتی دا د رسول الله سلم 11 خادمان دي چې پیغمبر خدمت چا په دنیا کې کړی دی خاص خادم خاص نور خو ټول صحابه خادمان خو یو خادم خاص و چې دا به نه جدا کېدل باقي یو عبدالله بن مسعود هم دی رضی الله عنه صحابه وایي و چې د عبدالله بن مسعود او د جعفر طیار رضی الله عنهما د جعفر رضی الله تعالی عنہ شکل دا د پیغمبر د صورت مشابه و او د عبدالله بن مسعود مزل او ناست او پاس او ولاړ او اخلاق او خبري او کردار دا د پیغمبر و چې څوک به د بهر نه راله او موږ به ورته ویله چې د پیغمبر علیه السلام حرکت سکنت تاسو یې نو تاسو راځئ زموږ سه یو سړی راسه دی د هغه نوم د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تاسو موږ هغه ښیو د ټول کردار د پیغمبر دی او دا صحابي د شپې راځي د کور نه د جومات په ګوټ کې ناست او جاړي او الله ته وایي زه ګناهګار یم ما معاف کړه دې ته د الله یېره وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له یو غلام څه شی ورکړله او ویې خوړل نا غلام ته عبدالله ته تپوس کو دی غلام ویل ابو بکر تا خو زمانه تپوس نه کو چې دا څه شی تا وخوړه او دا ما د کوم ځای نه راوړي الله دې کوم ځای نه راوړي ویل دا ما دم دوراها کوله جادوګري به مې کوله په زمانه د جاهلیت کې زه نه پیدم مسلمان نه وم یو سړی مې دم کړی او زه په دم دوراهو نه پیدم روپۍ مې ترې اخیستې وي په هغه مې دا چیز په بازار کې واخیست په تا مې وخوړ نو هغه مړی ته ګوتې کړلې او هغه څیز یې وګرځاو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ الټی وکړه دې کې د الله یېره وه د الله د یېرې دا عمل کړی امام مالک رحم الله له چا میوه راوړله ویې خوړله یو شاګرد ته ویلې وې ستا په دې علاقه کې دا باغونه په ناروا طریقه خلک خرڅوي ویل څنګه یې خرڅوي ویل دا د کال او د 2 کاله سوداګانې کوي او میوه په منځ کې نه وي لکه اوس هم زموږ دا خلک کوي د 15 او د 6 کالو باغونه خرڅوي او یا میوه شنګټۍ او یا میوه په ګل کې لا نیولې نه او دا خرڅه کې رسول الله حدیث ته د مشکات د ترمذی د ابو داود د الله نبی وایي چې د میوې خرڅ جایز نه دی حتی تحمار چې تکسرش او د آفت نه دا محفوظ شي چې سیلی ګلی دا نه خرابوي یعنی کوراویم چې کم از کم چې انسانان یې خوري او یا یې کم از کم څاروي خو یې وخوري که نه او چې تا شنګټۍ خرڅې کړي او یا ګلونه دې خرڅ کړي رسول الله د دې نه منع کړي امام مالک ته چا ویله تا دا میوه وخوړله او ویل ستا په دې علاقه کې خلک داسې خرڅ کوي
هغه ویل د نن نه ایستا په ما باندې د دې علاقې میوه حرامه ده، زه به نوره نه خورم. بیا به فروټ نه خوړل. ویل دا خلک په ناروا طریقه باندې څه کوي؟ دا اخیستل او خرڅول کوي. لکه دومره تقوا دې خلکو کې وه، ویره وه د الله په دې خلکو کې. نو رسول الله فرمایي چې د نجات 3 کارونه کې اولنی کار دا دی چې د الله ویره. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ریاکار سړی هغه دی، ریاکار چې ریاکار هم نه پیژاني. علی رضی الله تعالی عنہ ریاکار سړی هغه دی چې خلک ویني نو عبادت کې سسی، چې خلک دا خلک ویني نو عبادت په دمه باندې کوي. ټکن دی وی چې بس دا مونځم د کولی، او چې کله ځان لشي نو بیا د مرغۍ په شان ټونګې وایي، لکه بیا نه د سجدې پته لګي او نه د رکوع پته لګي. او بل مقام باندې علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ریاکار سره هغه چې خلک یې ویلي دا چوس شو، لکه په هر عمل کې دا رسې مخکې کېږي د یو بل نه، او چې کله څوک نه نو دا به سسي په عمل کې، د ده د عمل څه غم نشته، چې یا د مانځه وخت دی یا د تلاوت وخت دی یا د الله د عبادت وخت دی، دا غم د ده څه فکر نه وي، درد ورسره نه وي. نو رسول الله فرمایي صحابه کرامو ته چې د نجات یو عمل دا دی د الله په دربار کې ځان خلاصوي، ځان جنتی جوړوي. نو رسول الله فرمایي چې تاسو به یو په خلوت کې او په جلوت کې، په ځان لوالي کې او په مجالسو کې به د الله ویره کوئ. ویره ګوره دا حالات د انسان د ګناه سره تعلق ساتي. قرآن کې د دې صفحه آیات دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. الله وی چې دا څومره ورانی کیږي، کو ستاسو اوبه وچیږي، کو ستاسو چینی وچیږي، کو ستاسو په خوړونو کې مایان ختمیږي، او کو ستاسو فصل نه کیږي، کو په تاسو باران نه کیږي، یا د باندې سیلابونه راځي، یا د باندې بې ټیمه بارانونه راځي، یا د باندې تندرونه راځي، یا د باندې سیلۍ طوفانونه راځي. د الله وی بما کسبت، دا تا کړي، دا عملونه تا کړي. الله وی بما کسبت ایدی الناس، الله وی دا د خلقو د لاسونو ګناه ده. ګوره یو خو ګناهګار کافر هم دی، کافر ګناهګار دی، خو الله قرآن کې څه وایي؟ الله وی فمهل الکافرین امهلهم، روی د کافر پرېږده و، په کافر ته څه کوي؟ الله قرآن کې حکم کړی فمهل الکافرین، کافر پرېږده، مهلت ولا ورکا. زه پیش الله وی کافر پیش، کله الله وی سنستدرجهم، دا استدراج دی. الله وی دې له زه مهلت ورکوم، د قربانۍ څاروی ته جوړم، د یو جهنمي غاښ د احد د غر عمره دی. حدیث کې راځي وی په ولي باندې به یو میش مزل کیږي، نو چې دا خو سم ساتلی شوی نه یو دا په ګناه باندې سم مړ شوی نه، نو جهنم ته خو یې هسې نه اچوي. نو ګوره یو خو د کافر عمل دی، د کافر د عمل سره د دنیا د حالاتو تعلق نشته، دا به یاد ساتي. یو سړی وی کافر ظلم کوي، کوي یا خو د ظلم نه جوړ دی، د کفر نه غټ ظلم شته. د غیر الله نه عبادت، غیر الله ته سر ښکته کوي، سپي ته سجده کوي، سپي ته. داسې قومونه تیر شوي دي چې د انسان د نارینه او د زنانه شرمګاه ته سجده کوي، د کتابونه ته نه ډک دي، په خپلو لاسونو باندې خټې نه یا ګټې نه یا د کاڼي نه څه شی جوړ کړي او هغه ته سر ښکته کوي. د زنانو عبادتونه کوي، د خرو کوي، د غواګانو کوي، د فرعونیانو د غوا عبادت، د خسي الهي خسي ته وا دومره زنا، د دې نه غټ ظلم بل نشته چې د الله نه ماس. د هغې ظلم د حالاتو سره تعلق نشته، د حالاتو تعلق د چا د عمل سره دی، د حالاتو تعلق د داسې سړي د عمل سم نشته چې هغه د ایمان او د دیندارۍ دعوه نه کوي. لکه یو سړی دی ظاهرا بېدینه دی، زی مینم تی مینې بلې مینې، چې څه دا خو بېدینه دی، په ده څه نی مونږ شته، نی اودس شته، نی روژه شته، نی زکات شته، نی دعوت شته، نی تلاوت شته، نی ذکر شته، دا هم غرق دی، د ده سره هم تعلق نه.
د عمل ته د حالاتو تعلق د هغه انسان د عمل سره دی چې هغه زما او ستا په شان دی. لکه کوي د دیندارۍ دعوې، کوي د 15 وخته منځونو د کولو دعوې، او کوي د روژې د نیولو دعوې، او کوي د اسلام دعوې او د ایمان دعوې او د حلالو دعوې، او د عمل د قرآن او د حدیث موافق نه دی. لکه وی او کوي نه، عمل د کې نشته. اوس زمونږ عملي زندگی صفر ده. د الله چې څومره احکامات دي دا زمونږ مات دي، زمونږ کورونو کې مات دي، زمونږ ځوانان یې ماتوي. صحیح د عمل یې نه، د الله نه یېره نشته. اسلام ایمان نوم دی د الله د ویرې د خوف. په صحابهو کې چې اسلام رالی، ایمان رالی، د الله یېره راله. چې اسلام نو راغلی په هغه یېره څه پېژندله؟ صحابي خو یېره نه پېژندله د الله نه. ویره خو هله راله چې دی قرآن وه، دی حدیث ویل، دی د رسول الله په مجلس کې کېناستل، دی د اسلام دعوه وکړه چې زه مسلمان یم. نو رسول الله ته د مسلمان تعریف وکړه چې مسلمان چاته وایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه ته وایي چې د لاس او د ژبې نه مسلمان محفوظ دی. مسلمان هغه چاته وایي چې هغه د مسلمان په غایبانه کې مسلمان نشته، د محافظ دی، د څوکیدار دی، د بال بچ دی، د وړو، د زړو، د کور، د مال، د اولاد د حفاظت کوي، او داسې کوي لکه د خپل چې کوي. دې ته مسلمان. صحابو کې یېره د الله راله. اوس موږ د اسلام د عوام کو د اسلام یو رکن ته کېنه، ته یو عالم ته کېنه او ته اسلامي احکامات څه ته وایي. موږ ګندې و چې د اسلامي حکم صرف مونځ ته و. دا مونځونه خو منافقان هم کول. په بعضو کتابونو کې شته، لکه شاه ولی الله په حجت الله البالغه کې وایي چې مشرکانو به مونځونه کول، هم یصلون، حجونه به هم کول، و یحجون، عمرې به هم کولې، و یعتمرون، حجر اسود به هم ښکلاو، د صفا او د مروه سعی به هم کوله. دا ټول افعال الحج به کول. ګوره د دینه معلومیږي دا امام رازی وی دا عبادت نه دی، وی دا په 2% ایمان هم کیږي. چې یو سړي کې 2% ایمان دی، لکه په موبایل کې چې یو ټکی چارج دی ډېر کار کوي، چې په انسان کې یو ټکی 2% ایمان شته دی، دا ډېر عملونه کوي. خدا د انسان د اخلاقیات، د دې پردي مال نه بچاو، او د دې دنیا سره نه لګي، او د حرامو نه ځان ساتل، دا ځان داسې کول چې الله ماته څه وایي زه به هغه کوم، او محمد رسول الله څه وایي زه به هغه کوم. داسې اعمال 100% ایمان غواړي. دا په 100% ایمان کېږي. عمل چې اوس مثلا د سړي پلار مړ دی او دا وایي چې یاره زما د پلار خو ډېر جایداد دی او ډېر مال او ته راشه، زما د دې خویندو پکې حصه شته، او زما پکې د دې ورونو هم حصه شته ده، دا مشر پې ولې غرې اړولی چې د ټول قبضه کړی، او زما د دې مور هم پکې ځان له حصه شته دی. دا خو دا چا حصې ده؟ وستا به ایمان له معلوم شي چې ستا په مال کې 13 او 40 لکه روپۍ د یوې خور رسېدلی او تا ورکړي، او تا ویله چې یاره زما دا خور لور ده، او دا اسلام ما ته ویلی دی چې وقر نه په کور کې کېنوه، هلکه د تره زواته به هم نه راځي، کو راځي حجرې له به راځي، هلکه د ماما زواته به هم نه راځي، ګاونډي ته به هم نه راځي. اوس خو الله هم دې معاف کړي، زموږ نه مخکینین پنجابیان جوړ شوي دي، د پنجابي ښځه د چا سره لاړ شوي کس کے ساتھ و یاره هغه اپنی ساتھی کے ساتھ پارک چلا گیا، نو پارک ته وسدلی د مرګري سره د مازیګر پارک لګی. دا و زمونږ هم د دې حال دی. په موټر سایکل یې د ځان سره کېنولي او ګز د ګیره پرېښي. زه دا نه وایم چې په موټر سایکل سورلي حرامه ده، خو د ځان سره کېنوه، د ګاونډي سره نه، چې تا د ګاونډي سره شاته کېنولي او تا د ګاونډي سره په پیلډر کې مخې ته کېنولي. رسول الله فرمایي د زنانه سفر ده غیر محرم سره حرام دی، د الله لعنت پې وریږي. کومړه شوله د اسلام نه خارج شوي، او کو دې عمل ته د حلال وه. اوس زمونږ دا خلک ویره وایي د ترو د زوی سره عمره او حج کېږي کو نه کېږي.
او یاره د ماما د زوی سره کېږي او کو نه کېږي او د تره د زوی سره حج عمره د تره د زوی سره د ګیټ نه بهر ته وتل حرام دي ته د حج عمرې غم راغستی حج عمره خو ډېر غټ شیز دی هغه خو سفرونه دي هغه خو د جهاد سفر دی د ورځو هلته اعمال صالحه دي د ګیټ نه یې ورسره نشي ایستلی خپله ښځه سړی د خپله رور او د چا سره د پلار که نشي لیږلی تاسو دا د اسلام حکم پیژندلی چې ته ښځه د رور سره په ګاډي کې کېنې منډه وې دا بوځه دا حلال دي خو دې ته د حلال ووایي امام راضي وایي کفر دی دا خو حرام دي لکه یو شراب چې حرام دی او ته وایې نه حلال دي او یا تا خبره وکړي چې یاره پلانې مولا سختي کوي دا سختۍ خبرې نه دي دا محمد رسول الله کړي دي دا الله دا ومنئ قسم دی دا حالات به برابري منګه دا حالات بدل کړه منګه کو د دیندارۍ دا وي امیر صاحب کوي د دیندارۍ دا وي چاړې تېره کړې ده نه په سود دی نه په مرداره دی نه وکه شرعي پرده شته نه د خور پته لګي نه د لور او هغه سیریبي سره ده وایي نږدې نږدې راشي زه هم چې دا څټ مې دې په توره ووالې خو وس مې نه کېږي دا دین دی خلکو بدنام کو دا دینداره ته عالمه مې عالم د امت رهنما ده دا سترګې دي د امت حدیث کې راځي وی موت العالم موت العالم دا عالم مرګ دا د تمام امت مرګ دی دا ولی دا د دیو نمونه ده چې په دې عالم پسې به دا خلک رواني دا به اقتدا کوي ته به د ده په خوب اقتدا کوي په روانه پسې په خوراک پسې په څښاک پسې د ده په کاروبار پسې د ده په اخلاقو پسې د ده په رویه پسې دا ولې دا زموږ دا خلک قدر ولې کوي ولې زموږ څلور سترګې دي یا دوه جبې دي یا هم سرونه دوه دي نه د عالم قدر په دې کې چې د امیر صاحب وایي چې یاره ګنې دا عالم چې څنګه ښکاره داسې پاک دی دا به داسې پټ هم پاک دا به د ګناهونو نه پاک دا به الله ته جاړي دا به څومره تقوادار چې زه اوس لاس میلاو کوم د پیغمبر سره لاس میلاو دا دې له کوي چې ملا ته به عمل چې تا ځان له ځان نه شرمخ جوړ کړی دی او ظاهر بدن دی د ګډې د وړی دی او ځان دې پوس کړی دی او معاملات دې تباه او برباد دي نه په حلال نه په حرام نه د اخلاق برابر دي نه د ګاونډ برابر دی دا موږ له اسلام تعلیم نه راکوي رول نو په هر کیف یو پنځه عمل داسې دي مفسرین وایي چې په مسلمان کې دا پیدا شي او بیا د اسلام دعوام کوي وایي نږدې ده چې الله په دې امت د ګټو باران وکړي یو په هغه عملونو کې دا دی چې کله دا ښځې د غیر شرعي خلقو سبار ته وباسي چې وی مسلمان او ښځه دې د پردي سړي سره روانه دا دعوه کوي مفسرین وی پنځه عمله کې یو دا دی چې نږدې ده ته خو وی حالات وی الله وی چې د ګټو باران د باندې کوم دا عمل د قوم د لوط علیه السلام کې و هغوی له په دې باندې 3 عذابه ورکړي وو په دې ناکاره عملونو باندې نو بهر کې رسول الله صحابه ته وایي چې د نجات عمل څه دی یو د نجات 3 عملونه دي سړي له جنت ته بیي او 3 عملونه داسې دي چې جهنم ته دی بیي د هغه نه یو عمل ما ووایه چې د الله نه رسول الله وی ویره وکیا هم په ځان لوالي کې وکي او هم په مجالسو کې د الله نه ویره وکي چې الله د جنت واجب کې او حالات د سازگار کی الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم